درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. درود پاک وی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی. عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ د حالات بیان شوی دی. قال فرمائی قلت ما ویلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی خبر را کماتا بعمل فیو داس عمل سرا یدخلنی الجنتا چی داخل کی مال را جنتا ویباعدنی او لربا سمال را من النار د جانمنا فمن دخذ عن النار وادخل الجنتا فقد فاز. فقد فاز دا سڑے شو کامیاب شو. دا سیدہ غرات تراکا. قالانو فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألت عن امر عظیم. تا سوالو کو فبالا دلوی کار کی. گورا دا سوال تحسین اوکو نبی علیہ السلام. دا سوال دیر کلی و مدیدار دینو لقد سألت عن امر عظیم وَإِنَّهُ بِشَكَ دا کار لَيَسِيرٌ خامخا آسان دے. لام دے تاکید دے. عَلَى مَنْ فَعَچَابَانِ يَسَّرَهُ چی آسان کی دی کار لرا اللہ تعالی علیہ پاغبانے اغا دادے. تَعْبُدُ اللَّهَ عبادت دا اللہ جل جلالہ کا ولا تشرک بھی شیئا شرک دا اللہ سرم جوڑوا. بے برست انشاءاللہ فارغ شم بے ممتنو. صحیح دا جی. اچھا. ولا تشرک شرک مجوڑا وعد اللہ سرا شیئن دیچی وتقیم الصلاة قائم کمان دل لرا وتؤتی الزکاة ورک زکاة لرا وتسوم رمضان او روجونی صد رمضان وتحج البیت او حج وکد بیت اللہ شریف. تابع اللہ جل جلالہ جنت تداخل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. خام. ثم قال بے فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکا آین خیمتا تام خودل نکم تا دلالت نکم تا تین در تکم نپی پا نپی داخل شویدا ولا ابواب الخیر پا دروازو دا خیر بانی السوم روجا جنتن ڈال دے والصدقتو صدقا منقا تطفئو الخطی آدم رکی گناہ بیتانشی جانم ترسولے دا گناہ دا اغا تور داغ پا زربانی تا تنشی لگولے لکا سنگ چے مڑکئی المعوبو النار ور لرا وصلاة الرجل مند سڑی فی جوف اللیل پمند شپیکی. ثم طلاب اولست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتجافا لربی جنوبهم اڑخند دیوان المزاجع زید ڈڑی لگولنا حتی تردی پوری بلغا چی ارسدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعملون پوری. ثم قال بے او فرمائل نبی علیہ السلام الا ادلکا آیا خودلنکو متات برأس الامر پسر دکار دسرکار سرکار دا تنخیم وعمودی اوستند دی کار دا کم کار دا دین وزروتی سنامی او اوچتوال دا قب دا دی امر دا دی کار قب علکہ دا دی کار قب ورطولی وائی نو دی قف دا ویانو کی قب دوخانو کی دا پیدا دا چې د کم ساروی قب نشته دی نو هغه په ناره باندې په هغه شپې ورځې رالي د یو شوارو د یا دوه شوارو د به ژوندی وي بیا به مړ شي. عام عادت دا دی چې د لوږې د وجې نه به مړ شي. خو کم کې چې قب شته نو هغه سره دا کار زر نه کېږي. ولې چې د هغه خېټه کلمو کې خوراک ختم شي نو دا قب ورته ورو ورو رایلی کېږي
او د دې بدن قوام پې برقرار وي. مثال په طور یو څاروی په 2 شوارو ده کې د لوږې نه مري، نو د قب والا څاروی به 2 ورځو کې نه مري، 4 کې به مري، 4 کې به مري. نو دا جهاد هم یو داسې دی چې په دې سره تیاري شعبې د دین دا به هم ژوندی وي او نور به هم دا دین په ترقۍ وي او کفر به په ښکته والي باندې وي. نو ځکه دې ته سنام ویلی دی. قلت ما ویلی بلا، بلکې ولې نو یا نبی الله، بلا یعنی دا درته نه ښیمه، نو هغه نه ښودلې نه پې کړو، اثبات یې پیدا که بلا راځي دپاره د ما قبل د نفي او د ما بعد د چام د اثبات. چې کومه خبره منفي شوې ده نو هغه بیرته واپس مثبت کوي. دا خو مو اورېدلي دي وایي بلا دي وخوره، بلا دي څنګه وخوره؟ د یو منطقي او د یو نحوي د دې دواړو مناظره پیښه شوه. یو ویلې نحوه ته هېڅ ضرورت نشته، ځان په عذابول دی، او نحوي ویل چې نحوه خو ډېره سخته ضروري ده. چې کله په مناظره کې کېناستل نو دا نحوي ورته وایي الیس النحو بضرورین، منطقي ورته وایي بلا. نو منطقي ماخذ دا و چې بلکې نه ده، خو هغه خو په هغه باندې اثبات رالی، بس ټولو خلکو پړق پړق وخندل. وایي ده خو په اول دغه کې چې کوم دی تسلیم شو، د هغې سره منطقي ډېر سخت خراب شو، خفه شو. درېیمه ورځ چې راغله انا لله و انا الیه راجعون. او که ډېر خفګان خو انسان خرابوي. ښه د سکول په استادانو کې دا مشهور دی چې استاد یې به وهل ډېر کول، اوس څوک وار نشي کولی. اوس په دیوالونو لیکلي چې مار که پیار، او که اوس وهل محل. په هغه وخت کې بیا ډېر وهل کول دي، استاد یې ډېر زیات وهل کول. نو ماشومان ترې تنګ وو، نو چې سپینګري ورته دا دغه ورښودلې، ویل ده ته به تاسو چې هر کلاس له درځي هر یو ته استاد دا څه چل د باندې شوی چې دا رنګ دې خراب دی. نو هر چا به ورته دا ویلي. فکر دې راغلی 3 ورځې ورته مسلسل ویلي، سبا له خبر راغلی استاد یې مړ شوی. نو د ډېر خفګان د وجې نه منطقي څه شو ملا صاحبه مړ شو. نو هغې نه دا بیا مشهوره شوه چې بلا دي ووایه او بلا دي اخرى. قلت بلا یا نبی الله صلی الله علیه وسلم. قال رأس الامر اسلام دے، ټول اسلام دا د دین سر دے. وعموده استند دے الصلاة من دے، وذروة سنامه اوچتواله د قب دے جهاد دے. قاموس کی راغلی دی چې جیم ها دال دا ماده په دې کې مشقت پروت دی، په کسرې سره مشقت او په فتحې سره په معنا د طاقت، او کله ناکله په ضمې سره راځي په معنا د کوشش، په معنا د کوشش. او سیب علیہ رحمته په دې کې مبالغه او غایت طاقت استعمالول وي په مقابله د کفارو کې. قاموس 275 او تاج العروس د زبیدی ومجل 537 کې. یو ډلې د عالمانو دا جهاد تقسیم کړی دی، وایي دا په 3 قسمه باندې دی. یو د دشمن سره دی، یو د شیطان سره دی، یو د نفس سره دی. او حق جهاده کې 3 واړه جهادونه داخل دي. یو ډلې د عالمانو دی کې تقسیم کړی دی چې نه، اول دا جهاد په خپل کور کې په 4 قسمه دی، له نفس سره، شیطان سره، کفارو سره، منافقینو سره. د نفس شیطان د نفس سره جهاد څه دی؟ علی التعلیم والتعلم والعمل والدعوت. تعلیم تعلم په نفس باندې کې، او دارنګ عمل کې په علم، نور خلق و ترابلی په دې کې تکلیفونه راځي، په هغې باندې صبر کې.
او د شیطان سره په دوه قسمه باندې دغه دا جهاد دی. یو بدفع الشکوک والشبهات، شیطان شکوک او شبهات تا ته اچي نو هغه ورته دفع کې. شیطان کې دا کار دی چې په ایمان کې راته شک اچي، په دغه عوض بر نشي، په نیک عمل کې راته شک اچي، د تصوف فلاړه کې رواني شکوک دته اچي، په علوم کې رواني شکوک دته اچي، په عقایدو کې راته شک اچي. او بل بدفع الشهوات، شیطان دا کوشش کوي چې په شهوات ورې دغه کې، شهوات معنی اشتها النفس، لکه خوراکونه شو، لباسونه شو، دا موبایل استعمال ول شو، گاړو کې چکرې، دا نفس چې کوم کارونه غواړي نو دا د مقابله به په دې باندې کې بدفع الشکوک و شبهات. نمبر 2 بدفع الشهوات. او د کفار سره په څلور قسمه باندې دی. بالقلب، زړه کې به کافر بد ګڼي، واللسان، په ژبه به پې تقریرونه کې بدي به بیانې فکر دراله، او دارنګې چې دی جهادي ترانې وغیره دا به وي د کفارو حج به بیانې په لسان سره. دا معنا شو د کافرانو خلق کی صفت کوي هلکه فلان کې خو سم انګریز دی، چې ډېر هوښیار وي سم انګریز په کوم ځای کې هوښیار دی. فکر دیره د انګریز سره د سړي خبرې اترې وي، ویل موږ انګریزان ویل دا ډېر هوښیاري، موږ د 500 او د 100 کالو نه بعد خبرو سوچ او فکر کوو، تاسو دغه ټیم څه خبره کوئ؟ هغه ورته وویلي ماما زمونږ یو بوډۍ چې هغه عقل یې پوره کار نه کوي ستا نه جور سوچ کوي. هغه څنګه جور سوچ کوي؟ وایي په زرګاو کاله بعد د قیامت ورځ را روانه ده، د اخرت زندګي ده، د زرګاو کلونو بعد د هغې دپاره د هغې فکر او سوچ دی، او ستا چې ته د 500 او د 100 کالو سوچ دی. فکر دی را نو دا دغه پکې اوس نن سبا د انګریزي څونه دغه چې پاسېږي انګریزي به وایي، چې کینې هم ته به وایې ملا صاحبه انګریزي به وایې، ډېرې دغه کړي. دا عام هلکان هم دغه چل کوي که داسې خبرې به ته شروع کړي په هغه انګلیش کې چې ته داسې پښتو وایي که دا څه وایي، وایي به پښتو او استعمالوي به انګریزي. نو زه ورته مقامات ته وخېږم نو چې وخت دا ورته نه چې دا مو وایي چې ورته وخېږم په دې زه نه پوهېږم، دا ستا په خبرو هم زه نه پوهېږم. نو خو تا ته بیم دا جنتیانو ژبه ویم عربي، خو دا ته ما ته کومو خلکو ژبه وی. فکر دی راغلی د کفارو سره قلب لسان، او بل بالمال، او بل بالنفس، په خپله باندې ازر شي، مال او دولت اولیږي، څلور قسمه باندې شو. او د منافقینو سره چې دی نو په ژبه باندې دی. نو راځه دلته اوس یو بله مسله ده چې دا جهاد مع النفس په دې حدیث مبارک کې سره روان دي، والمجاهد من جاهد نفسه، په هغې باندې په دغه ځای تشریح وکړو انشاءالله. ثم قال الا اخبرک، یا خبر نه در کوم تا ته بملاک ذلک کله، په جوړولو د دې ټولو سره، د دې ټولو جوړښت چې پرې راځي، لکه یو خښته د بلې خښتې سره چې یو ځای کېږي په څه باندې؟ په مصالې باندې. نو د دې ملاک مساله درته نه ښیمه؟ قلت بلا یا نبی الله صلی الله علیه وسلم، فاخذ بلسانه، نوینی ولا جب مبارکا، الکف علیک هذا، بندک په خپل ځان باندې دا ټولې مسلې چا تر څه نه پیښېږي؟ ولاس د ژبې نه پیښېږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایلی دي، وایي احفظ لسانک ایها الانسان لا یلدغنک انه ثعبان، ودې نه چیچي دا ګوره اجدها ده. وایي کم فی المقابر من قتیل لسانه کانت تهاب لقاؤه الشجعان، داسې خلکو چې د هغې د ملاقات نه او د مخامخ کېدلو نه به بادران ایرېدل. هغه خلک د دې خپلو ژبو د وجې نه قبرونو ته لاړل، ژبې ورانې خودولې، نو هغه مړه شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ژبه هم خلا ده او هم بلا ده، که سمد استعمالوله قلا ده، که غلط استعمالوله بلا ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ دا ژبه داسې ونیوله او رایخ کړه، وایي ولي؟ وایي هذا اوردني الموارد، وایي کندو ته دې ژبې وغورځولم، نو هغې نه دی غورځولی. دا ما ته تعلیم دی، دا ما ته تعلیم دی، ژبه کې دا کار دی. لقمان حکیم صاحب او هغه غلام
هوښیار هغه وایي لاړ شه مولا ورته وایي راوړه یو ښه اندام راوړه د دې دغه نه د قصاب نه نو جبې یې راوړه بل ورځ یې ولېږه ویلي یو ډېر غلط خوشي بیکار اندام راوړه جبې وایي دا خو تا دواړو کې دا راوړه وایي چې دا ښه شي نو ډېره ښه ده چې خرابه شي نو ډېره نو ژبه په ذکر په تلاوت باندې ښایسته کېږي په ښو خبرو باندې ښایسته کېږي صاحب علیه رحمته او ډېره خراب هم د خدای پاک دې موږ او تاسو ته د ژبې د شر نه امان راکړي فقلت یا نبی الله صلی الله علیه وسلم وإنا لمؤاخذون یا موږ به نیولې کېږو بما په هغه باندې نتکلم به چې موږ پې تکلم کوو په هغې به یو کار هم کړی نه دی هسې مو ویلي نو په داسې وینا باندې به موږ ګیرېږو قال فرمایل نبی پاک صلی الله علیه وسلم سکلتک امک یا معاذ مور در باندې بوره شه ای معاذه د رسول الله ښایسته خیره ده سکلتک امک یا معاذ څه معنی مور در باندې بوره شه معاذه نو مور په نوجوان سړي باندې بوره کېدی شي بورهوالی دې ته وایي چې کله کوم ماشوم له مور څه ورکوي پی ورکوي د هغه د 2 کالو نه وړوکی وي او په دقه ټیم کې دا ماشوم مړ شي نو مور یې بوره شوه نو چې یو سړی د 50 کالو وي نو هغه باندې به مور بوره شي ثقلتک امک یا معاذ وهل یکب الناس وهل یکب الناس دی کې مولی صاحب دا قاعده ده چې د دې لازمي متعدی دی او متعدی لازمي دی د دې باب چې یکب شي نو دا متعدی دی الناس دا وتا مفعول به دی او حسائد السنتهم مرتفاعل دی نو دا یکب لازمی په معنا د متعدی شو او چې یکب شي نو بیا دا یکب متعدی لازمی دی وهل یکب الناس نه نسکوریږي خالق نو الناس به د دې دپاره بیا فاعل شي نه نسکوریږي خالق په نار کې نو دا د هغې قبیلې نه راغلی او د دې حسایدو دغه اضافتو د السنته دا کم اضافت دی دا اضافت د مفعول دی فاعل ته د السنو چې کم څه لو کړي دي نو السنه فاعل دي او حساید چې کم لوی کړي هغه کمې خبرې لو کړي دي نو هغې مفعول دي نو اضافت د مفعول شوی دی فاعل ته وهل یکب الناس این نسکوری خلق لرا پی النار پور کی علا وجوههم پخپل مخونو باندې یا د وجوه په ځای ویلي دي او علا مناخرهم یا پخپل خړتمونو باندې مگر لو کړی شوي د ژبو د دیو چې په دې ژبې کومه خبره کړې ده اقا خبرې دي چې جانم ته ورغورځول رواه احمد امام احمد بن حنبل دا روایت راوړی دی په 5 جلد 248 صفحه کې والترمذي او دا روایت امام ترمذی راوړی دی او چې به وګوري نو ویلي دی وقال هذا حدیث صحیح دا حدیث د صحیح درجه دی ابن ماجه شریف هم راوړی دی او د حدیث مرتبه ده د صحیح وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ابو امامه رضي الله تعالى عنه دنا روایت ده دتا ابو امامه سدي بن عجلان الباهلي فلنمی سودی دے پسوات سرا زید عجلان دے باہیلی قبیلی دے او قسم کنیے دا ابو امامہ ابتداءً پا مصر کیو بے حمس تلاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا فرمائی انت منی و انا منکا دیر لوی لقبی ہوتا ہے انت منی و انا منکا او دا صاحب دا کراماتو دیر کرامتو نددنا دا ظاهر شوی دی احادیث مبارکه د دنا 250
2.5 را نقل دي او په شام کې دا اخیری صحابي دی چې دی وفات شوی دی په 4 هجری کې، یعنی شام کې د ټولو اخیری دی وفات شوی. نور خو به ترې وروسته وفات شوي په نور علاقو کې، خو خاص کر شام کې د ټولو اخیری دا وفات شوی دی. قال نو دے فرمائی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ آغسو چی غمینو کی للہ دیو اللہ دردا دا پارا و ابغض للہ او بغض کی دیو اللہ دردا دا پارا و اعطا ورکلو کی للہ دیو اللہ دا پارا و منعو کی للہ دیو اللہ دا پارا فقد استکمل الایمان دا کامل اگرذولو ایمان سند سیرورت د کامل اگرذولو ایمان. ٹھیک ده کنه مراه الارواح چاویلی شپږ قسمه باندې سین باغیات کړی وي. رواه ابو داود، په ابو داود شریف کې دا حدیث راغلی دی 4681 نمبر روایت دی او درجه د حدیث صدا دا حدیث صحیح لغیره دی. صحیح لغیره پیژنئ چې کله حسن روایت په متعدد طرق سره را نقل شي نو درجه د حسن نو چت شي، صحیح لغیره جوړ شي. حافظ ابن حجر فرمایلی دي وی د دې حدیث مبارک د پاره 3 طرق دي او په 3 طرق د حسن درجه دي. نو حسن چې کله په متعدد طرق راشي نو صحیح لغیره تینا جوړ شي. ورواه الترمذی عن معاذ بن انس رضی الله تعالی عنهما تقدیم و تاخیر وفيه فاقدا سراغلی چې فقد استكمل ایمانه. وعن ابي ذر رضی الله تعالی عنہ د حالات تیر شوی دي قال دے فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الاعمال افضل ترین په عملونو کې الحب فی الله من ادا د الله پر رضا کې والبغض فی الله او بغض د الله پاک پر رضا کې. رواه ابو داود. وس د دې په سند کې یزید بن ابي زیاد راوی دی. یزید بن ابي زیاد الکوفی دا ضعیف راوی دی. خود دې روایت د پاره په بیهقی کې مسند احمد کې نور شواهد شته. نو دا اغه نور شواهد د وجنا دا حدیث چې ده نو دا حسن لغیره مرتبه تدغه کیږي دا رسیږي او دا مخکې د صحیح لغیره والا روایت هم د دې تایید کوي. ها او دا د براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ مرفوع دا راغلی دی. اغي الفاظ به داسدي اوسط عر الايمان ان تحب لله اغا درمیانا مضبوطی کړی د ایمان چې دی هغه دا دی چې د خدای د پاره مینه وکې او د خدای د پاره ته بغض وکې. په دې کې حدیث ابن عباس هم راغلی، حدیث عبد الله بن مسعود هم راغلی رضی الله عنهم. دق وجد چې حسنه السیوطی والمناوی. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه متحسن ویلې ده لغیره او مناوی مرتحسن ویلې ده لغیره او سیب حافظ ابن حجر په سکوت اختیار کړي. داغه سکوت هم په دې دال دی چې دا د ضعف د درجې نه دا روایت وته دي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم كامل مسلمان من اسوق دي سلم المسلمون چې سالم پاتشي سالم پیژنې وقلما سلم مكثار او اقيل له عثار. رواه مقامات کن التبع طالبان ته منګو دي کې بابونه روباسو چې دا خو سلیما سمع باب نه چې راشي په څه معنا ده؟ دا د نصرین سرو باب نه د زوربی ضربو د باب نه په کومه معنا راځي؟ ټیک دی. نورو ردا چې نورو بابونو تواړې نو بیا دا معنا دا بدلی نصرین سرو وغیرہ باب ته چواړې نو به د مار چیچلو ته ویلې کیږي. سلیم هغه چاته وای چې مار خوړلې وي الا من اتى الله بقلب سلیم چې دې باب ته راواړې نو په زړه سالم سره چې د زړه سالم وي د شرک نه د بې ادبو نه د حرامو نه د غیر الله نه د شریعت خلاف کارون نه وي سالم.
او الته چې اقنه سره تواړې نو د هغې دویمه ترجمه به وګوره قرطبي ذکر کړې ده د سلیم معنی کړې ده اللدیغ من خشیت الله هغه زړه چې هغه چیچل شوی وي خوړلی شوی وي من خشیت الله نو د دې دغه معنا هم راځي خو دلته دا معنا د سلامتۍ ده من سلم المسلمون من لسانه و یده او مؤمن هغه دی امینه الناس چې امین وګرځېدل لره خلق په خپلو وینو په خپلو مالونو دا ډېر اوچته مرتبه ده چې ته امین یې دا مخکته مرتبه ده خو چې خلق دی امین اومني نو دا ډېر داسې اعتماد پیدا کول دا ډېر ګران کار دی چې خلق ته امین وګڼي په خپل مال په خپل عزت او صاحب علیه رحمت په وینه باندې رواه الترمذي والنسائي دا حدیث هم د صحیح درجې دی او په بخاري شریف کې هم د دې هغه راغلی وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة رضي الله تعالى عنه چې دا فضالة ابن عبید الانصاري دی او د اسم کنیه دا ابو محمد او دا سابق په اسلام دی په اول وختونو کې د ایمان راوړی دی احادیث مبارکه له دیو څخه 50 را نقل دي او وفات د په 53 هجری کې شوی دی نو فرمایي چې د په روایت کې داسې راغلی چې رسول الله فرمایل والمجاهد مجاهد حقیقی من هغه دی جاهد نفسه چې جهاد وکړي د خپل نفس سره فی طاعت الله په طاعت د الله جل جلاله کې نو دلته به دا روایت بهقی په شعب الایمان کې چراوړی دی 10611 نمبر روایت دی 10611 شعب الایمان کې دی په دې حدیث دلان د شیخ ابن العربی رحمه الله لیکلی دی چې وهذا مذهب الصوفیه دا مذهب د صوفی کرامو دی چې ان الجهاد الاکبر هو جهاد العدو جهاد اکبر هغه د هغه عدو دشمن سره دی الداخل چې کوم ستا بدن کې داخل دی یعنی نفس اماره دا نفس و بدلی که یو نفس اماره دی بیا چې د اماره نه لږ راخشي نو لوامه دی د لوامه نه چې لږ نورم راخشي نو مطمئنه دی هر ځای کې د ګناه کار ته چې ستا شوق ډېر راځي ګناه راځي او په هغې وردانګې دا نفس اماره دی او چې ګناه باندې پروام دی بیا نه او چې کله ګناه درنه وشي نو بیا واپس ځان ملامته کې ولې دا وشو چې نوې شوی نو خوا دا لوامه دی او چې د نیکۍ کار دی طبیعت جوړ شي او بدی درته طبیعتاً بده لګیږي نو دا نفس مطمئنه دی نو چې د چا نفس اماره دی کوشش به کوي چې دا لوامه ته راولي او د چا نفس چې لوامه دی کوشش به کوي چې دا چا ته راولي مناسب مطمئن چې مطمئنه ته دی نفس نه راغلی نو هغه پورې اصلاح دی نه ده شوی د لکړو باباجي د تورنګزو باباجي رحمت الله علیه چې په لکړو کې دغه دفن دی هغه وایي دا نفس د یو حال نه بل حالات ته اړول دونه ګران کار دی چې شپږ شلي چلې ورته ما ویستلې شپږ شلي چلو باندې مې د نفس څه وکړه ملا صاحبه اصلاح وکړه دا اوس مقصودي کار دی ها منګ او تاسو کوم سبق خوایي کنه دې کې بم کار کې چې نفس دا امارنا لوامه راولي د لوامه نه د دې خبره دې زړه ته کوزول دا یو لیش مزل دا ډېر ګران مزل دی دا د سم دغه کوي دا کړی په اسانه باندې نه کېږي نو ګوره هغې کې دا ویلي دا خبره عارضة الاحوزي کې کړې ده شرح ترمذي دا اووم جلد 122 صفحه ده ها او شیخ علیہ رحمت امام بهقی رحمه الله په کتاب الزهد کې پر روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ سره مرفوع روایت راوړی دی چې رسول الله فرمایل رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر
د جهاد اصغر نه جهاد اکبر ترالو. اتحاف هم دا را نقل کړی، اتحاف السادة المتقین په احیاء العلوم باندې لګېدلی دی، زبردست شي دی، ښایسته ښایسته د خپل اصلاح د بل اصلاح خبرې پکې دي تقریرونو دپاره. او کشف الخفا د عجلوني هم نقل کړی دی په لومبي جلد 244 کې. اوس د عجلوني کار څه دی خو په حدیثو کې تحقیق کوي، نو هغه څه وایي؟ وقال العجلوني قال ابن حجر، حافظ ابن حجر ویلی دی پی تسدید القوس، په تسدید القوس کې ویلی. تاسو تسدید القوس پیژنئ؟ بریکټو کې چې کومه خبره خلک بنده ولیکي دي ته تسدید القوس وایي. تاسو ته بریکټ وایي که څه؟ یعنې چې بل چا عبارت را نقل کې او خپله خبره پکې وردننه کې، بریکټ به خامخا ورکې چې کتونکي ته دا پته لګي چې دا د کتاب د مصنف خبره ده. دا چې په کوم چا حواله ورکوي په شامي او په علمګیري او یا په بدرالدین عیني باندې، نو دا د هغه والا خبره نه ده. که دا ونه کړي نو بیا به خیانت راشي، د بل چا په خبرو کې به دي ستا خبرې شاملې شي او نسبت به بدرالدین عیني ته کې، دا ښه کار نه دی. نو عجلوني صاحب وایي چې حافظ ابن حجر په تسدید القوس کې لیکلي چې هو مشهور علی الالسنة وهو من کلام ابراهیم ابن ابی علبہ. دا ابن ابی عبلا دا د ابراهیم ابن ابی عبلا بزرگ وینا ده، دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. او محمد ابن زاد المقدسی ویلی دی چې سمعت ابن ابي عبولا، ما په خپل د ابن ابو عبولا بزرگ نه اوریدلی دي، وهو يقول لمن جاء من الغزو، چې څوک به د غزوې نه راله دغه مجاهدینو محترم ته به ویلي وی قد رجعتم من الجهاد الاصغر فما فعلتم بالجهاد الاکبر جهاد القلب. جهاد اصغر خو مکو، اصغر هغه په دې معنا یو ته نه ویلي چې هغه ګینې وړوکی جهاد دی دا غټ دی، خو هغه یو میاشت دی، هغه 10 ورځې دی، هغه یو کال دی، او د دې نفس شپه ورځ جهاد دی. او دا د نفس سره جهاد هلته هم دی چې خو د نفس سره سړی جهاد کوي چې جهاد له دې لاړ شي. جهاد له تګ نفس غواړي، خدا خو اول قدم ده د جهاد مع القلب دی. دا خبر سیر و اعلام النبولا په 6 جلد او 325 کې راوړې ده. او علامه ابن تیمه وی لا اصل له، د دې حدیث لپاره پر رفع کې اصل نشته، دا مرفوع روایت نه دی او نه دی روایت کړی دی لره احد من اهل المعرفه باقوال النبي صلی الله علیه وسلم. هغې دا خبره په مقدمه د مشارق الاشواق کې کړې ده په لومبي جلد او په 21 صفحه کې. فکر دی او شیخ الاسلام مدنی صاحب چې په مکتوبات کې وایي مکتوب نمبر 105 کې چې د صوفیه کرامو په کتابونو کې چې دا قول راغلی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، وی دیتا ځینې خلکو صحیح حدیث هم ویلی دی، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی د امام نسائی نه نقل کړی دی چې ابراهیم بن عبدالله دا د اغیو دغه دی دا کلام دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نه دی. په لومبي جلد 307 صفحه باندې فکر دی راغلی او صاحب علیه رحمت مکتوب نمبر 105 هغې کې دا خبره ذکر کړې ده. نو دا ابراهیم ابن ابي دا به ول اصلاح کوله، ځکه چې یو سړی جهاد وکي نو بیا خو د دې نفس سره جهاد خامخا پکار دی. اصل خبره خو د تقوا ده، اصل خبره یو سړی علم حاصل کو تقوا نه اختیاري نو بیا کار خراب دی. که یو سړی جهاد وکړو تقوا نه اختیاري به ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که تقوا په تاسو کې راله خدای به درته فتح درکړي. فتحه دا مرتب کیږي په چا باندې مناسب؟ په تقوا باندې. نو دا به ورته ځکه ویل والمجاهد من جاهد نفسه، نو د دې ځای نه هم د دغې د معنا تایید کیږي چې حقیقي مجاهد هغه دی چې جهاد وکړي د نفس سره. خو ما ته ویلي چې دا د نفس سره جهاد مستلزم نه دی، جهاد مع الکفار لرم او جهاد مع الکفار متضمن دی جهاد مع النفس لره. چې څوک هم جهاد میدان ته تللی دی هغه د نفس سره اول جهاد کړی دی. نفس کله دا مني چې زه د جهاد لا لاړ شم. راځه
د دې وجې نه صاحب علیه رحمته په یو روایت کې دا راغلی دی اعدا عدوک نفسک التي بین جنبیک، فرمای اعدا عدوک دشمنانو کې غټ او لوی دشمن ستا نو هغه نفسک التي بین جنبیک، ستا دا خپل ځان دی، دا خواهشات د شریعت نه خلاف چې پکې کوم راځي. کنوز الحقائق دا علامه مناوی کتاب دی، په هغې کې دا روایت راوړی په ډومبي جلد 22 صفحه باندې. دا نفس او دا شیطان دا په منزله د بادشاه دی، او دا کفار چې دي دا په منزله د بادشاه د لښکرو دي. نو ټول یو جهاد شو، د لښکرو سره دي له جهاد کوه دام دي د نفس او د شیطان سره وکړو، او که نفس او شیطان سره دي وکړو نو دا دي د دې لښکرو هغه بادشاه سره وکړو. نو ټول خبره کوم خوا راځي 3 شلې او 8 تنه دغه کېږي، دا جوړېږي وروره. والمهاجر حقیقي مهاجر هغه دی چې پرېږدي ګناهونه خطایا او ذنوب ګناهونه لره. حدیث درجه صحیح. وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال فرمای قلما ډېر کم کړه تا خطبنا تقریر کړی دی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال مگر فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې لا ایمان نشته ایمان لمن د پاره دا غچا لا امانت له چې امانت ور لره نوي. کم ایمان ولا نشته نه په د کمال نفی د کمال ولا دینا او نشتر کامل دین لمن د پاره دا چا لا عهد له چې هغه د پاره عهد او لوز نوي. رواه البيهقي فی شعب الايمان. درجه د حدیث چې دا نو درجه صحیح دا. علامه تورپشتی رحمه الله فرمای چې دا کلام چې لا ایمان لمن لا امانت له دا وعید دی. هذا الكلام وامثاله وعيد تاسو زورنا دا زورنا لا يراد به الانقلاع. دې سه انقلاع مراد نه ده چې د ایمان د دیونه بالکل راوځي، انقلاع مراد نه ده. وانما يقصد به الزجر والردع ونفي الفضيله. لکه سړی چاته وایي لکه زوی به مې نه کدا کار دی کړی نو د زیوالی نه وځي، د زیوالی نه وځي. دا معنی. او بعض علماء کرام فرمایي چې د امانت نه مراد 15 منځونه دي چې د دې خیال څوک نه ساتي. بهجة الانوار کې راغلي دي چې د علي رضی الله تعالی عنہ رنگ مبارک با تکی زړ شو چې د مانځه وخت براله ولی دا رنگ زړیږي وي هغه امانت ادا کول وخراله چې اسمانونو زمکه دا غي ناجز شوی. او بعض وی دا خپل اندامونه سترګي خلو مادغو لاسونه دا امانت نه مراد دی. تفسیر حنفی لیکلی او مطالع الانوار لیکلی دی چې د امانت نه مراد روزه د روزه الله امانت دی خیال ونساتی. تفسیر عیون لیکلی چې حق خبر ادا ده چې دا امانت عام دی، ټول امانتونو ته شامل دی. هولو ته الفصل الثالث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله حرام بك الله تعالی په دبانی نار لرا. رواه مسلم. مدا مسلم شروعت دي کې خبره ترې نشته. وان عثمان رضی الله تعالی عنہ دا عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسم کنیه د ابو عبد الله الاموی القرشی او دا دی قدیم الاسلام، دا دی احد العشر مبشرا او دم اسلم بید ابی بکر صدیق، دا ابو بکر صدیق بلاس د ایمان راوړی. او دام ذوالهجرتین دی او دام ذوالنورین دی. دام تر مولا صاحب ذوالنورین و تولی وای. ام کلثوم او رقیہ رضی الله تعالی عنہما محترمی په د باندې دغه دا واقعا دغه واده وی. ام کلثوم پاس نو رقیہ رضی الله تعالی عنها او رسول الله په نکاح ورکړو ډیر وته ګران. او چې غم وفات شولانو یې فرمایل لو كانت عندي ثالثه کما سوز بلد درما لرزما بی نکاح لزوجتکها غبا مې ته په نکاح در کړې وي. الکا یو ورځ د چاندی بیان رااله
نو 900 اوخان شماره، زر اسونه او 22 لک روپۍ په یو ځل باندې راوړ. داسې چې انده مور راوړلې بچی ورکوي چې دا د هغې زمانې دولت دی. هغه زمانه کې 22 لکه 22 لکه. اوس به د هغې څوک حساب وجنګوي؟ ټیکه دی راغلی. دا خو د روپۍ ورو دولت څه کېږي؟ سپکېږي که نه. په 80 روپۍ باندې من وربشه دا زما یادېږي. په 80 روپۍ من وربشه. اوس به چېرته 4000 نه څه بره وي. نیکې مسلې ما په خپله یادېږي چې والد محترم سره زه تللی ومه په 5000 باندې ملنګه غوا واغستله او را روانه کړې وه. په 5000 باندې. په 5000 باندې اوس غوا کېږي که میخه پې کېږي. نو ګوره داسې زبردسته چانده عثمان رضی الله تعالی عنه ورکړی و. رسول الله یې دونه خوشحاله کړی وی ما اضر عثمانه بعد د نن نه بعد چې عثمان هر څه وکړي دا دته ضرر نه پېښېږي. خدای وله جنت واجب. او د شورا په هغه شپږو کسانو کې عمر فاروق چې شورا کومه مقرر کړې وه او 9.5 کاله خلافت یې کړی دی. 36 هجرۍ کې وفات شوی. دا خلیفه و، خلیفه ثالث پس د فاروق اعظم نه. هغه نه 3 ورځې بعد د خلیفه جوړ شوی و. بیا باغیانو محاصره کړی و. بتیجي مصري غلام اسود هغه دغه کړی شهادت یو اوږده دغه دا قصه د شرقایت کې هم تاسو ویلې. بیا ما طالبانو ته ټول تحقیقات وکړو چې دا چا شهید کړی هغې باندې بیا هغه سزاګانې مې هم ذکر کړی هغه بدله. احادیث مبارکه له دنه 146 را نقل دي. 146. نو دې فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات هغه څوک چې مړ شو وهو یعلم او د علم د دې خبرې لا اله الا الله دخل الجنه. هلکه هسې علم د الله د وحدانیت په دې باندې سړی خلاصېدی شي. نو د یعلمون مراد کم یو علم دی مناسب؟ تصور لا تصدیق، علم تصدیقی دغه کړی ده. وهو یعلم انه لا اله الا الله. هغه علم د قلب هغې دغه دا مراد. بله دا ده چې دې کې نفي د اقرار نه ده، اقرار ان د دې سره دا نور ټول کارونه مراد دي، خو یو کار سره دغه کې دا ذکر کړي. لکه مثال په طور باندې چا سره هلکه سند ورسره نو هغه راشي، نو سند به یو امي سړي سره د خپل زوی ورسره نو هغه به راشي. نو سند نه مراد دا دی چې د الله نه ډیګرۍ به هغه څه کړي وي؟ کړي به وي که نه. سند د چې لاندې کومې ډیګرۍ دي هغه به یې کړي وي. وعن جابر رضی الله تعالی عنه جابر بن عبدالله ابن عمرو ابن حرام الانصاري الخزرجي عالم معلم دا عالم و معلم د مسجد نبوی مبارک دے. 38 غزواتو کی شرکت کړی دی. په اخر کې نه دی ړوند شوی دی. په 73 هجرۍ کې دی وفات شوی دی. 94 سال عمر. او چې کله دی بیمارو نو رسول الله ته وفرمایل د دې بیمارۍ نه به ته نه مرې، سره د دې چې آیات د میراث د ده په حق راغلی، خو د دې بیمارۍ نه به ته نه مرې. نو د هغې کې دا بیا مړ نه شو. د هغې نه بعد بیا دی وروسته په 73 هجرۍ کې وفات شوی دی. ځکه دی راغلی. او د جابر رضی الله عنه دغه 2 زامنو قصه هغه مو اورېدلې ده چې یو ځای هغه بل ځای بیا حلال کړو د پیغمبر اسلام دپاره دغه کړی و. نو بعضې ځایونو کې خو په هغې باندې دغه دی دا رد دی. بعضې وایي چې دا بل جابر رضی الله تعالی عنه دی، خو لیکن دا واقعه خصائص الکبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه راوړې ده او عبدالرحمن صفوري صاحب هم راوړې دي. 2 علماو نقل کړی. ابان بن عثمان په ده باندې جنازه کړې ده او د ده نه 1540 روایات را نقل دي د جابر رضی الله تعالی عنه. قال نو دې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتان 2 شیزونه دي موجبتان، 2 خصلتونه واجبونکي دي. 2 خصلتونه دا واجبونکي دي. اوس دا عمل واجبونکی دی، دا ری د معتزله ده چې دا عمل واجبونکی دی د جنت او دا عمل واجبونکی دی د چا
د جانم نو عین دا عمل دا د معتزله ورېده او د اهل سنت والجماعت رېدا دا چې دا وعده وعید دی یعنی په یو عمل باندې وعده د الله د جنت ده او په بل عمل باندې وعید د الله تعالی د جانم دی سنتانی موجبتانی دوا خویونه دي واجبون کی قال رجل ویلی یو سړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الموجبتانی قال فرمان نبی علیہ السلام من ماتا هغه څوک چې مړ شو شرک کو د الله تعالی سره شی اند یو شی والعیاذ بالله دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ده فرمای كنا قعودا من گناستیو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم چاپیر د نبی علیہ السلام نا ومعنا زمن سر ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما فی نفر پیسو کسانو کی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین ازهرنا پیغمبر علیہ السلام چې ده نفاس چې من بین ازهرنا د ما بین زموننا انداسی مونږ ټول او تکتل چې یو ګور دا سرست سو پاس شيږي څوک یې ویني او یو داسې چې رسول الله پاسې د هغه ته ټول خلک خو هغه ته راټول شوي پتنګان خوشمې ته راټول شوي وي نو هغه چې پاسې د ټولو لیدلو نو لاړې په دې نیت چې بیرته به راځم دا هېڅ څه پته چې بېرته راځي که نه راځي به لاړې ووت تشریف فرما شو بېرته د راتللې څه نښه وه څادر مبارکې پرېښود چې څادر در سره نو دی کې 14 پیدې دي مفتی سیف الله صاحب دامت برکاتهم العالیه به فرمایل یو پیدې دقه د چې څادر د کې خوست او ته وتلې دا نښه د دې خبرې ده چې دا سړی بېرته راځي نو لاړې چې لاړې بس ډېر وخت یې تېر کړو ډېر وخت یې تېر فافتع يرحمك الله فافتع نو تاخير یو کولینا په منګ باندې وخشینا منګ ویریدو خشیت هغه د تعظیم والا یری ته وي غټ کار نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې ځکه خشینا رااله دې مکه څه چل و وخشینا ویریدو منګه ایو قطع شپریواله براغلی وی دوننا دی خوا د منګنا خدای مکه دوننا دی خوادم دا اوس دا دون د مکان دی ها آغا گیٹ نا دا گیٹ منگ تا دون دی دون او بیا پا دی دون حقیقی معنی هم دقا دا بیا دا دون چی دی نو دا مجازی معنی تا وقت دون آغا خکت درجه چی پا مرتبه کی خکت درجه لکه د دریم درجه طالب العلم د ومی درجه د طالب العلم نه دون دی په مرتبه کې او بیا په دې مجاز کې نور پر اخر اعلی دون مطلقاً په معنا د غیر اور علی من دون الله من غیر الله دا دوا خبرې په مختصر معنی دی خو مخ کې دي او بیا چې پاڼه واړې نو د درېمه خبره هغه اخوا مخ کې دون نه دی خو وفزعنا غبراو شو منگا پکمنا نفاسدو منگا پکنتو مز اول من اول دا چانا فزعا چی غبراو شویو ټولو نا اول پکې ز غبراو شو څوک وای ابو هريره سی وای او زمنګ په خیال د ټولو نړمبه با ابو بکر صدیق غبراو شوی به حضرت عمر سی ځکه چې ابو بکر عمر هغه په مرتبه کې ډیرو چتنو دا به څنګه وای چې ټول نړمبه ول زوم نو دی کې به دوه دغه کو یو په خپل زعم مبارک کې زما ګمان ان خپل ګمان متعلق سره خبره کوي چې زما ګمان دو چې ټول نه زیات اولنې غبراو کیدونکې هغه ځای دویمه دا ده چې دا د رسول الله مینه ده بس په دې کې خپل مینه دار چا د مینې نه سیوا کې کن فکر درانه دار چا مینه نه منګو تاسو چل کول کا زب پټه زب ژوندې زما پټه به تو خوري دا زما پټه ای بد دو د ترو د تر د زامن او د ورونو وتوي زما پټه او چې کله د دین په حق له خبره راشي نو بیا څه وایي زمنګ او ستاسو دین او بیا د زمنګ او ستاسو پټه هغه نه وایي دین ته وایي
دې کې دا مسله علامه شابي صاحب ډېر لوی بزرګ تېر شوی د سره به خواږه په تیلې کې بیا د ځان سره خواږه ګرځول چې څوک به راته سپو والی ولید چې دا ذکر کوي الله یادوي نو بس هغه له به خواږه ورکړو اکثر به د په خولې کې ورکړو د ډېرې مینې نه بیا داسې وخت راغلی چې زیږ ډانګې به ورسره و چې د چا نه به د الله نوم واورېد نو هغه به وله راوشغاو نر به هغه چې په رجلۍ نه موټرۍ نو تې ځان بچ نو ښه شو که خراب شو ښه شو ښه طالبان ته پوځو کې د ښه شو که خراب شو نو اکثر وایي خراب شو وایي نه ښه شو ځکه چې ډانګې بې را خلاصولو نو وروسته به پسې کومه خبره کوله ویل دی زما او یا دی ویل ته دی زما او یا دی ته نو د الله او د الله په رسول به داسې دعوه کې چې زما دی په دین به داسې دعوه کې چې زما دی اول یې زه بل ته نه پرېږدم اول یې زه بل ته نه پرېږدم په خپله چې ما کیسه غړېږي داسې به وي نو دی ځکه وایي ابو هریره صاحب چې زه اول د هغه چا نه چې ګبراو شو فخرجت نو زه ووتلم ابتغي تعالی شول مې رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تر دې پورې اتیتو چې زه رالم حایطا یو باغ ته للانصار دپاره د انصارو د بني نجار دپاره د انصارو د بني نجار هغې له رال هلکه دې څنګه و چې په دې ګیټ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وځي دا پته لري چې داسې تللی دی که داسې تللی که داسې تللی که داسې تللی خو څلور اتله په دې سیده د بني نجار دې باغ ته څنګه لاړې که دې رانلی نو دغه مشکات یې نه دا شین دغه زړ رنګ واله په دې کې 517 صفحې نه تپوس وکړه چې دا درته څه وایي 517 صفحه په دې کې شته دا به ته کله راړې حضرت صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه به کتاب یو ګړب به غړولي غوښتل یو ګړب واجړوله اوس په دې کې د جابر رضی الله عنه روایت وګوري وایي 517 دې روانه دا د رسول الله په مینه کې د خیر لږ ورته ایثار شو پنځ سو 17 راواړو پاڼه دقه اخیری ته وګوره د 517 مال راکه بسم الله الرحمن الرحیم یاد میزای خیر دی کې بته 517 کې دا د جابر رضی الله عنه روایت ہے عن جابر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يسلك طریقا رسول الله بنت په یو لار باندې چور پسې بشو په پسې دون یو تن الا عرف مگر دې تن تب پته لګیدله چې انه قد سلكه ولک په دې لار باندې وصیا د وسنګین ټی مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی ولی من فی بی غرقه من فی بی عرقه د رسول الله نه به خوشبوئی خوره شوی فکر دیراله خوشبوئی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوره شوی و داسې خوشبودار نبی زمونږ دی سیل اوس پې پیش وي ام سلمی رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه دا راجمع کړې وه په یو شیشه کې اچولې وه او چې هغې نه به لږ شانته په کپړو ولګول د زنانو خواله به ورتلله وایي ټولو زنانو به پوځې راښکلي چې دا خوشبوي له کوم ځای نه راغله دا خوشبوي له کوم ځای نه راغله نو ګوره ابو هریره څنګه پته وه معلومه کړله د رسول الله نه په هغه لاره کې خوشبويي خوره شوې وه زموږ داسې نبي الحمدلله فدرت به وایي زه راتاو شومه په دې باغ نه چافیره زر زر راتاو شومه په جلتۍ باندې او چې کله سړی جلتي والي ګوره بیا یې نظر هم کار نه کوي او عقل یې بیا پوره کار نه ورکوي کار به همیشه دپاره کې په سړه سینه باندې چې که دیره سړه سینه باندې یو سړي چې کوم دی پلار مړ شو نو ویل یاره دا خیري خدمت یې بل چاله نه ورکوم کفن ولې په خپله راوړم هلکه کښېنه خالي درته دوا کوي یو کفن ولې په خپله راوړم لاړی پسې بازار ته مثال په چا سدې ته لاړ هلته چې ورلی چاته مداري مداري ته خلک راغونډ شوي دی هم ورته په تماشه شو ته د سهار کې دی مداري په تماشه شو نو ماسپښین مونځ چېرته جومات کې شوی دی هغې پسې وروسته اعلان شوی چې خدای مو بخښه پلانکې مړ دی نو د پردي اعلان د وجې نه ته د خپل مړی را په یاد شوی دی چې زه خو ملکه د پلار د مرګ په دغه راغلی یم زر زر دوکان د ورغی چېرې کفن راکوه کفن یې راغستی دی د دوکان نه راوځي په منډه باندې نو بس دې پینڅه کې خپه
نښتې د غرضې خوړلی دی راغورځېدلی دی نو ودرېدو جامې څنډې چې خدای دې د جلتۍ بیخ وباسي چې جلتي کې نو په پینڅه کې به دې خپین خلي فکر دی نو په جلتۍ سره د سره وړو ملا صاحبه کپنې راوړو نو جلتي کوله نو بلکل هغه د باغ خو دروازه وه خو دروازه د ده په نظر باندې رانه دا د ده عشق هم دی چې د رسول الله په دې عشق کې دی اوس څنګه اندازه کې دی دروازه مروازه دی نه ویني ګوره ورته فدرت به زه چاپیره راتاو شوم په دې باغ باندې هل اجد له بابا چې آیا مند کوم د دې دپاره دروازه فلم اجد نو ما مند نه کړه نو فاذا ربیع ناڅاپه یو لښتې و چې داخلېدلو په منځ د دغې باغ کې د بئر خارجه نه خارجه د یو سړي نوم دی د هغه یو کویا و د هغې کویا نه یو لښتی راغلی و دې باغ ته نو دې باغ په دې دیوال کې هغه لښتي دپاره سوړه وه نو په هغې کې به اوبه راننوتلې دویمه توجیه دا دی من بئر خارجه د یو کویا نه چې دا کویا د دې باغ نه بهر و او کویا د باغ نه بار نو د دې کویا نه ورته چې کوم لښتی راغلی و په دې دیوال کې هغې له سوړه کړې وه نو دی اوس په دغه سوړه ورننوځي ربیع جدول ته ویلی کېږي قال نو دی فرمایي فاحتفظتو نو زه راغونډ شومه احتفاظ د ثعلب د ګیدړ دې طرح کې دا ګیدړ کې دا خوی دی چې لکه دا داسې ځان راغونډ کړي نو نری شي نو دا بیا په یو سوړه باندې په اسانه ننوځي ناچرونه یې زده کوي که نه بیا به چینچۍ کې نښتې استی راکوزېدی به ترې نه شي احتفاظ څه کوي ملایانو دا یاد کوي دا بدن چې ډېر غټ شي نو بیا په چینچۍ نه سړی ورنه ورختی شي او نه دې راکوزېدی شي فکر دی راغلی او دا د سیوانو سرکه او نیمبو چې ګرمو اوبو کې اچې سحر کې په څو ورځو سره به ستا اصلاح د بدن وشي هسې هم په شهدو کې شهد په ګرمو اوبو کې څکل دا بدن دغه کوي دا کموي ښه او دا چربیانې وغیره دا دغه کوي دا ختموي او دې سره زعفران هم استعمالی شي شهد زعفران او بل چې دی صاحب علیه رحمت نیمبو او سحر کې په ناره ګرمې اوبه چې وروسته پسې نیمه ګنټه پورې چې نسکي نو چا بدن غټ وي نو دې سره کمیږي یا د چا بدن په غټېدو باندې ورغلی دی نو د مخکې نه د دې کنټرول پکار دی هسې ګرمې اوبه یې کموي خو هغه بدن کمزوری کوي صاحب علیه رحمت او دې سره بدن نه کمزوری کېږي نو احتفاظ مې وکړو نو فدخلتو نو داخل شوم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ابو هریره فقلت نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما شانک څه دی حال څه دا څنګه بیټې ما دا څنګه په بل طرف راغلی قلت ما ورته ویلي چې كنت وی تاسو بین اظهرنا په مابین زمنګ کې فقمت نو تاسو فاسېدلی فافتات نو تاسو تاخیر فرمایلو علینا په موږ باندې فخشینا نو موږ ویریدلو ان تقطع چې پرې اختتاب راغلی وي دوننا دې خوا زموږ نه ففزعنا نو موږ ګبراو شو فکنتو مد اول دا اچانه فزع چې ګبراو شوي وو ټولې قیسې ورته دوباره دا دی وکړه که ویې نه ټوله قیسه ده ذکر لکه د محبوب سره چې څونه خبرې اوږدې کېږي نو خلک یې څه کوي ملا صاحب خوښوي وایي موبایل مې پرېږدی چې ته وایي موبایل مې څه دی فاتیت الحائط نو زه رالم دې باغ ته فاحتفظتو نو زه راغونډ شوم لکه څرنګه چې راغونډېږي ثعلب ګیدړ وهؤلاء الناس او دا خلک ورایي وروسته زمانه دی فقال ویل یا ابا هریره واعطاني په دې حال کې چې رایې که مال رانه علیه پڼې مبارکې پڼې مبارکې راله راکړه چې دا د سره والا فقال اذهب بنا علی هاتین ویسه دا پڼې دواړه زما چې دا دي هغه څوک چې ملاقي شي د تا سره اخوا د دې باغ نه ګواهي ورکوي د لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه چې په دې سره یې زړه یقیني وي یقین د زړه وي فبشره بالجنه زیره ولا ورکه د جنت هلکه دا پڼې ولا والی ورکړي استشهادن دا استشهاد دی لکه زه څو د چا نه دغه راغواړم 1,000 روپۍ قرض نو هغه له شناختي کارت طالب له ورکړم چې ورشه دا ویسه نو دغه سړي یقین وشي چې شناختي کارت یې ورکړی دی دا خبره څه د ملا صاحبه ده رالیږلی دی بل ولې داسې به چې کوم دی رچا زوی به بل چا له ورغلی 1,000 روپۍ راکړه پلان مې غواړي هغه به ورله ورکړي او په 1,000 روپۍ باندې وتښتي نو 1,000 روپۍ هم دې لاړې او ملامت هم شول چې ولې دې ورله ورکولې
او بعضې وایي صاحب علیه رحمته دای د سعی په دین دپاره ورکړې چې ګوره لا اله الا الله دا خدا پیزار ته وګورئ سعی په دین به کوئ سعی په دین دا نه ګڼي چې صرف لا اله الا الله او سعی د دین پرېږدئ دا معنا او بعضې وایي دا اشاره ده چاته ملا صاحبه چې اغلال درته ماپ شو اغلال درته سخت کارونه چې نور امتونو باندې وو په دروازه به یې ګناه لیکل شوې وه او څلورمه روپۍ به یې ورکوله کوم ځای به بېلمازه شو پرید به شو هغه به یې پرې کولو هغه سختې د تاسو نه ختمې شوې نزعه د نعلینو مبارکو کې دې خبرې ته اشاره دغه شوله دغه او څوک وایي چې نه دا د دې دپاره ورکړې چې دا صحابې پی کول تشبیها بموسی علی نبینا وعلیه السلام موسی علیه السلام هغه مناجات کولو نو پیزاري په خپو کو پیزاري لرې کړی و کوم ځای کې راغلي فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوا داسې کنده کې چې دا طوا دا تطوا فیه البرکات برکات پکې راتویږي سم پکې راغورځېږي نو خپې بله راکوشه وته چې دا خپې بله پکې ودرېږه چې تبرک حاصل کړي تطوا فیه البرکات فاخلعنا علیک دا معنا دلته کنه دا موسی علیه السلام باندې پاڼې ولې ایستلې علامہ ابن الجوزی فزاد المسیر کی فرمائی انه ما کان من جلد حمار میت دا د یو مردار ساروي دغه نه جوړ وي نو ځکه پې ایستلې کردی نه بعض علما فرمای امام ابن ابي حاتم چې تواضع دپاره موسی علیه السلام کې سخته تواضع او دا پیزار یم ټول د تواضع په خپو کړی د څرمنو والو هغه ایخته چې پې وي و دې زمانه کې خلک دغه دپاره په خپو کوي خو نه دا هغه د عاجزي یو ټیم کې یو قسمه پیزار راوتي و د بوکې نه به یې جوړو د بوکې والا سپلی چا پړه کې بډې عاجزي و نه هغه ارزانې وي مضبوط وي شلېدلو والا نه وي نو هغه به یې په خپو کول عاجزي نو دا یې پې ولې ویستې یا خو دقه وجه وه وجه یې دا وه یا دا وه چې برکات خپو ته راشي او الاشارات والے مفسرین وایي ښه ما خو تاسو ته شپږ قسمه باندې تفسیر ویلی که نه نو الاشارات والے وایي چې دی پې ځکه دا پیزار ویستو په موسی علیه السلام باندې چې څوک پیزار په خوب کې ویني نو دې سړي نه به تپوس وکړي ماما واده دې کړی څه تعبیر واده دې کړی وی واده مې نه دی کړی دا واده ته اشاره ده خدای به دله زوجه درکړي او که واده کړی دی خوب یې لیدلی دی چې پیزار مې اغوستی دی پیزار په خوب کې لیدلی دی بیا د دې څه معنا ده مولا صاحبه بیا یې معنا دا ده چې خدای به درله بچی درکړي پیزار تعبیر ترې په خوب کې د بچي یا د ښځې یا د بچي نو فخلعنا علیک کې دې ته اشاره ده چې ښځه بیبي محترمه او چې هغې کوم بچی پیدا کېږي په دې سخته یخنۍ کې فخلعنا علیک دا د مضغونه وباسه د زړه نه دا وباسه لاړ شه فرعون ته انه طغا هغه ضروري کار وکړه فکر دې راغلی نو مروج الذهب کې لیکلي دي په اخبار من ذهب چې 50 کاله بعد د موسی علی نبینا علیه السلام ملاقات د دغې بچي سره وشو چې په دغه شپه کوم پیدا شوي فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى 50 کال موسی علیه السلام ډېر سخت تکلیفونه د الله د دین دپاره استعمال کړي دقه وجه ده چې 136 کالت الله قرآن کې د نوم راغستی 136 کالت د موسی علیه السلام نوم په قرآن کې راغلی نو موسی علیه السلام باندې پیزار ایستلی دا خو تفسیر پسې زه لاړم ها خو دې کې تاسو ته ترغیب هم در کوم چې تفسیر ګوره یاد کړئ فکر دې را لیکن چې تفسیر چې کوم ځای کې د تفسیر خبره راځي یو آیات ستاسو مخې ته راځي چې تاسو دغه ټول تفسیر مخې ته واضحه دغه وي دا پروت وي نو فخلعنا علیک دا وایي تشبیه د موسی علیه السلام سره ځکه یې پې دا دغه که دا ویست ده خو پیزار راواغېست او را روان دی اوس به زیري ورکوي چې څه به کېږي راځئ فکان اول من اول د هغه چا نه لقیتو چې زه ورسره مخامخ شوما حضرت عمر فاروق
فقال ما هاتان النعلان، دا پڼې مبارکې وو د سري یا ابا هريره؟ قلت هاتان، دا دوا نعلا رسول الله. اوس دا دغه شو کنه مضاف شو، نو اضافت سره نون څه کېږي؟ ورځېږي. نون تسنیه مکسورة ماذا؟ ونون الجمع وكلاهما تسقطان عند الاضافت. هاتان على رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثني بهما، لګلې دې مال رب دې دوانو باندې هغه چاته چې زه سره مخامخ شم گواہی ورکړي د دې خبره چې لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه، زبول زیره ورکوم د جنت. نو اوه عمر بین صدی په ما بین د دوانو سینو زم په دقه مضبوط زیبانی په دې جګری وعالم فکر دراله خلق وای په دې ما جګری وعالم وی والم فخررت لاستی پری وتلم شاتا پکناتو. عمر شیب دو دای ولی و دای ولی و وتویلی ندی خود دی معنا دا د چې ابو هريره په مون خودی غیر بار تیر کړه، په مون خودی غیر بار خوده مکا چې الکه څوک د چا پیزار په لاسو کې راوالي، ته په شخصیت پسې ګرځې چې دا زموږ نه ولې غایب شوی دی، چا شهید کو که څه چل وشو پسې ګرځې په تالاش کې، او بیا دې په لاس کې د هغه پیزار رغستي نو ستا پړه به څه تېرېږي چې څه چل وشو؟ ګرانه وه کنه. عمر دا خبره په خولې هم نه دغه کوي، وایي هم نه لکه دا خبره د قابل د برداشت نه ډېر لوی غم دی. فکر دی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دقه وجې د ابو هريره ویل چې تا خو په ما باندې ګیره باره تېر ستا په لاس کې ما پیزار ولیدو، بس قصه خرابه ماته دغه شوله کار شو چې دا څنګه د پیزار د رسول الله په لاسو کې راغستی دی. رسول الله په پیزار کې خلک په خپله راځي. الله اکبر. ریرجې یا ابا هريره واپس کېږه چې نو دې خو را نشي، نو زه خو دې په ما خو دې ګیره باره تېره کړو چې په نورو باندې هم ګیره باره تېرې. فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو فاجهشت بالبکا، نو ما خ आवाज پورته که په جړا باندې. دا ماشوم چې ته وې نو په دې لاره بیا را رواني، نو جړا یې ختمه کړي، خو چې مور خواته را قریب شي نو بیا چې کوم دی 300 تن وخیږي کته دی. ورکبني عمر، او رست سور په ما عمر مره په دقه رست روان ته د بل چپیری نه میریدم، یو گزاري را کړ د شاد طرف نه بل گزار، فاذا هو على سري فقال اسلم ما لك يا ابا هريره ولي؟ فقلت لقيت، زما خاموش شم د حضرت عمر سرا، نو ما خبر ورکو د تبل الذي پاغبانی چې تالی گلی مال را پاغبانی، نو وهل هو په ما بین د دوانو سینو زما کې ضربتن وهل گزار را په ما بین د دوانو سینو زما کې ضربتن په وهلو چې پریوتم لیستی دومره مضبوط گزارو چې په شا پریوتم. فقال ارجع، فقال اسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت يا رسول، فقال يا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نګوره حضرت عمر صاحب د دې خبرې دا دوانه طرفونه دي، دوانه وجې کېدی شي، خو دا وجې وایي دا بله وله په خولې باندې نه ورځي کنه. قال يا رسول الله بأبي انت وامي، مور او پلار مې د تا نه قربان شه. قربانېدل پیژنې؟ قربانېدل څه ته وایي؟ یعنی یو انسان مري او د هغه مرګ ستا او ستا د مور او د پلار په مرګ باندې بچاو راځي، چې ته ستا مور او پلار مړه شي او هغه بچ شي، ته وایې زه بس منګه دې مړه شو خو دی دې بچ شي، نو دې ته قربانېدل وایي. ها دې ته بسم الله. بأبي أنت وأمي، آیت تعالی گلے دے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ لربنا علیک، هغه چاته چې ملاقي شي او گواہی کوي د لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه مبشر دی به ولزیر ورکی په جنات. قال نعم فلا تفعل، جی دا کار مکوي. خلک کله نا کله شاګر استاد ته مشوره ورکوي کوم جی دسې مکوي، دې کې دسې چل دی کشر مشر ته وایي فإني أخشى زیریږما ان يتکل الناس علیها، چې اتکال به وکړي خلک په دې باندې، ترک د عمل به وکړي خلک په دې باندې. فخلهم پرېږده دیو لره یعملون، چې دیو عمل کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فخلهم، بس پرېږده دیو لره، فخلهم
پس فرید دی ولرا رواه مسلم. مسلم شریف پر روایت کی خبر اتره نہیں. وان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لی ولمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت قنجین د جنت. مفاتیح الجنت قنجین د جنت شهادت د الله اله الا الله دے. یو سو شیزونو تار رسول الله صلی الله علیه وسلم قنجین د جنت ویلی دی. یو لا اله الا الله ته قنجی د جنت ویلی دا. یوی مانزتا قنجی د جنت ویلی دا. یوی لا حول ولا قوة الا بالله تا قنجی د جنت ویلی دا. حادی الارواح د ابن القیم باقی که دا دری مانا دغه راغلی دی. رواه احمد پنځم جلد 242 صفحه ده. په دې کې یو راوی دی اسماعیل ابن عیاش. اسماعیل ابن عیاش نو د مختلف حالات دي چې کله دی د اهل حجاز نه نقل کوي نو د اهل حجاز نه د نقل ضعیف دی او دا هم د اهل حجاز نه نقل کړی دی دا روایت. نو دا غینه دا معلومه شو چې دا ضعیف دی ولیکن معنا د دې روایت چونکه د نور روایتونو ثابت ده چې دا کلمه قنجی د جنت ده نو د دې وجه نه چې کوم دی دا معنا ثابت ده د دې حدیث مبارک او دا الفاظ چې دي نو دا ضعیف دي خو معنا ضعیفه نه ده. دا دغه واړوي سیب علیه رحمته بیزاوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ